شاهین افریدی ته یو صحافي ویلی دی چې محمد نعیم د ستا رشتہ دار دی ځکه ولتا په لاهور کلندر کې داسې موقع ورکي او ځکه هغه ډېر موقع ملاوېدو نه پس هغه پرفارمنس وکړو. شاهین افریدی د دې څه جواب ورکړی دی؟ آیا محمد نعیم واقعي د شاهین افریدی رشتہ دار دی او په شفارس باندې ټیم دراغلی دی؟ نو په دې ټاپک باندې په دې ویډیو کې مکمل خبره کوو. د دې صحافي یو انټرسټینګ سوال او د شاهین افریدی یو انټرسټینګ جواب. شاهین افریدی ول ډېر قراره جواب ورکړی چې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. کله چې لاهور کلندر د پی ایس ایل فائنل وګټلو، فائنل ګټلو نه پس ماښام ټایم کې بیا د لاهور کلندر ټیم مالک سمین رانا چې کوم دی تاسو لپاره تصویر کې ښکاري او ورسره شاهین افریدی د پریس کانفرنس د پاره راغلی جی چې صحافیانو ته مختلف قسم سوالات کول چون کې د خوشاله فائنل ګټلو. نو ډېر په خندا او ډېر د صحافیانو چې کوم ته هم انټرسټینګ سوالات کړي دي چې صحافي ته دا پوښتنه هم وکړه چې محمد نعیم کم چې د لاهور کلندر اوپنر بیټسمن او کم چې په فائنل کې شپږ چکې واخلې وي، ښه بیټینګ یې کړی او فائنل میچ کې هم 47 که 46 رنونه هم جوړ کړي وو. نو دا نه محمد نعیم چې کم دی وایي د ستاسو رشتہ دار دی، دا رستا خپل دی. نو دی تا لاهور کلندر ټیم ته راوستی دی او دله تا کنسسټنټلی موقع ورکولې. نو ځکه دی کلیک شو، ځکه محمد نعیم په سټارټ څو میچونو کې فیل شوی و، زر به آوټ شو، ډېر کم سکور یې کړی و. اخرنو میچونو کې دی وځلېدو او ښه هیټینګ والا پاور هیټینګ سکور یې کړی، پاور پلی کې فخر زمان سره ښه بیټینګ دی کړی دی. نو شاهین افریدی ورله قراره جواب ورکړی دی. شاهین افریدی ورله ویلی دی چې تا له چا ووایي چې دا زما خپل دی او دا صرف زما خپل نه دی بلکې محمد نعیم چې کوم دی دا زما روړ دی، بلکې د لاهور کلندر هر کلاړي زما روړ دی. ډېر ښکلی جواب یې ورله ورکړی شاهین افریدي چې صرف رشتہ دار مې نه بلکې رور مې دی او د لاهور کلندر هر کلاړي زما روړ دی. مونږ د لاهور کلندر ټیم داسې دی چې مونږ ډېر فرینډلی انوایرمنټ ساتو، مونږ ډېر کلوز گپ شپ ساتو، زمونږ د ډریسنګ روم انوایرمنټ ډېر زیات خوشګوار وي. زمونږ په ډریسنګ روم کې چې سم یو کلاړي ناست دي که هغه میچ کې مونږ جنګو کو نه جنګو، هغه زمونږ په ډریسنګ روم کې خوشحالي. زمونږ د ډریسنګ روم داسې انوایرمنټ دی. دا ول شاهین افریدي زبردست جواب ورکړی دی. چونکه محمد نعیم چې کم دی دا شاهین افریدی هیڅ قسم رشتہ دار نه دی. محمد نعیم تقریبا د 2017-18 نه لاهور کلندر ځان سره په تربیتی کیمپ کې شامل کړی دی. 2017 نه والي 2018 نه تقریبا والي چې د لاهور کلندر د پاره نور ټورنامنټ هم لوکل مقامی چې کوم ټورنامنټ دی هغه د لاهور کلندر د پاره کړی دی. لاهور کلندر د پاره د ډیر ټایم نه لاهور کلندر سره دی جی او د شاهین افریدی هیڅ قسم رشتہ د سره نشته. مطلب خپل نه دی، دا د کرک نه تعلق لري، د ضلع کرک نه دغه چې کوم دی محمد نعیم تعلق لري او شاهین افریدی تاسو رالېډي پته چې د کمز نه تعلق لري. یو بل نه لري هم دي، خو خیر رشتہ داران یو بل نه لري هم کې دی چې زه دا نه یم چې د یو بل نه لري د رشتہ داران باندې وي، خو هیڅ قسم بلډ ریلیشن د دې دواړو ترمنځ نشته دی. لاهور کلندر چې کوم دی محمد نعیم په خپل یو پروګرام هانډ پروګرام ویل شي چې دا پروګرام کوي او د کې د نوي کلاړیان ځان سره راولي. نو هغه هانډ پروګرام کې لاهور کلندر ته محمد نعیم ملو شو او دغه محمد نعیم د ښه پالچ کو. اوس هم محمد نعیم د انټرنیشنل ټیم ته نه راولي. محمد نعیم لا دا مشوره ورکړه لاهور کلندر چې کم کوچز دی او شاهین افریدی چې ته ډومېسټک سیزن ولوبوا، ډومېسټک کې نور هم خپل گیم امپروف کا او کال دو پاس کا چریتا دا پرفارمنس دا سه کنسسټنټلی وساتلو. نو کال دو پاس د پاکستان ټیم ته مطلب راشه، کال دو پاس د پاکستان ټیم متا بیا خپل ځان سره والی. نو دا په دې ویډیو کې د شاهین افریدی او دغه صحافي حواله سره یو انټرویو و چې تاسو سره مې شریک کوله. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.